تاسو ته اخبارفروشو ته کوم تکلیفات دي هغه په اړه کې تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو مرشدعلی دی او زه د اخبارفروشو د یونین سیکرټری پاتې شوم او تاسو ته پته ده چې په پوره ملک کې بلکې په پوره دنیا کې او خاص کر په سوات کې د کرونا وایرس د پیښه کم نظر چې دی نو بدی باندې اخبارفروش چې دی هغه د ډیرو ستونزو سره مخ دي او بل دا خبره چې د اخبارفروش چې دی په منګوره کې مکمل لاک ډاون دی، دکانونه بند دي، دفتری بند دي، ایجنسیانی بند دي، اخبار بند شوی دی. اخبارفروش انتهایی متاثر دي او اخبارفروش په کورونو کې ناست دي او داغو ډیرو ستونزو سره مخ دی او مطلب دا دی چې داغو بل څه کاروبار نشته، صرف او صرف داغو دغه یو اخبارفروش کاروبارو چې هغه بند شوی دی په سوات کې او هغه بند دی نو چونکې اوس هغه چې دی نو ډېر زیات متاثر دي او په کورونو کې ناست دي نو د ډېرو ستونزو سره مخ دی. زما موجوده حکومت تم دا اپیل دی او بلکې خاص کر زمونږ وزیراعلی صاحب دی د سوات خپل وزیراعلی دی محمود خان داغه نظر غوښتنه کوم چې د اخبارفروشو د پاره د خصوصي پیکج د ریلیف اعلان وږي څنګه چې د صحافیانو ورونو لای اعلان کړی دی د پیکج د پاره نو زه وایم چې یاره دوی ته زما د اپیل دی چې د اخبارفروشو سره مرسته وکړي او دولم یو ریلیف ورکی او داغو د پاره خصوصي اعلان وږي او مخیر حضرات تم زدا وینا کوم چې د اخبارفروش دي دا ډیر بے وسه دي او دا ډیره بے کسب طبقه ده چې د دوسر نور صدقه نشته دوی چې سحر مولا بانک پاسي او منځونه وکي او بیا راوځي د اخبار ته او د خلکو د سرکاري دفترو ته د بنگلو ته د افسرانو کورونو ته د اخبارونو رسي چونکې وس اخبار بند شوی دی او نو دا خلک چې په کورونو کې ناشته او دوی ته ډیر زیات تکلیف ده نو یو ځلې بیا د صوبایي حکومت ته وایم خاص کر وزیراعلی ته چې د خلکو را د ریلیف ورکړي او د پیکج اعلان ولوږي. ډېر مننه. زه به د لاک ډاون په سلسله کې دا ووایم چې د لاک ډاون نه چې څومره کارخانه دار دي، سرمایه دار دي، غریب دی، مالدار دی، که ایم پی ای دی، که مینین دی، که هر څه ټول لکه متاثره شوي دي. خو په دې کې یو طریقه هم ده چې دا اخبارفروش دي چې هغه په کې د ټولو نه زیات متاثر شوي دي او هغه د مختلفو پریشانیانو سره مخ دي. 500-700 روپے ورځ ګټله هغه 300-350 روپے لراله هغه 200-200 لراله نو زمونږ نه به دی دا دغه کې چېرې یو سړی به 200 روپے باندې څنګه کار کوي نو زه صرف د دې حواله غوله ورکوم چې د 30 سال نه والا د 65 سال پورې یو تن اخبار خرڅ کو هغه به اخبارفروشي چې دین هغه بوډاګان شو هغه د مهنت نه وته هغه د نور مزدوري نه وته هغه د هر څه نه وته نو هغه مجبورن پر 150-200-250-300 روپے باندې هغه خپل مزدوري کوله پدې چې قانون سره نشي زما خو په وړه کې د بلې مزدوري اخبارفروش د سره نه دی چې د 60-65 سال پورې اخبارفروش د نور ګیله خو موږ نه کوو ځکه چې موږ سرکاري نوکران نه یو نه بل څه چې موږ له پنشن راکړي او نه زمونږ تر اوسه مستقبل شته چې موږ سره نه زمونږ سره مستقبل شته ځکه چې زمونږ مشران چې دي د اخباراتو ادارې درته هغه سره صرف شپه ورځ خپل فکري د اخبارفروش فکر دغه سره نه د حکومت سره د ایم پی ای سره هغه د پاکستان د غټه اداره زورور اداره ولې نه ده خدای سره غم د چې د صحافیانو غمی ور سره د ایجنټانو غمی ور سره زما ګیله د دې مشرانو نه ده د خپل ایجنټانو نه ده د صحافیانو نه مم ده چې چونکه دی زمونږ اړو مخکې زمونږ د سلار نشته زمونږ څه ګودر نشتی لکه زه به تاسو ته یو مثال پیش کما په دې به خبر کېږو نو زما مشران ته دا وایم او خبر کېږي به نو په هندوستان کې دوه فرقې دي چې یو ته وایي برهمنه یو ته وایي اچوتو نو زمونږ سره په پاکستان کې تر اوسه چا ویلي چې اچوت نشته خو نن زه هغو ته نن زایروم چې په پاکستان کې اچوت شته خو هغه اچوت څوک دي هغه دی زمونږ د مشرانو موږ په اچوت کې اچولیو
په ناخوښه خلکو کې اچولي وو چې په 200 روپۍ نن موږ مزدوري ورکړو، ټول متاثره شوي دي. خو اخبارفروش ډېر متاثره شوي. مقصد مې دا و چې په 200 روپۍ د ده د کور ګزاره نه کېږي. هر یو اخبارفروش نن سبا کم از کم د 10,000 نه والا 70-80,000 روپو پورې هغه قرضدار دی. د شپې د ده خوب نشتی، د ورځې د ده دماغ کار نه کوي چې دی روان سیدو طرف ته دی روان چې دی د تلې بټخیله کې ولاړي. ولې چې اخبار مالک ایجنټ پیسې غواړي. د شپې د خوب نه چې سهار زه اخبار رالمه، سهار زما به څه بې عزتي کېږي، ما ته به څوک څه کنځل کوي. خو چونکې زمونږ دغه وړو مجبوري ده، د وړو دپاره راځو. نو د هغې نه پکې هغه حالت خو هغه و، دا را باندې نور راوي چې نن دغه د موږ کور کې ناست یو، موږ بهر ته نشي راوتی، زمونږ اخبار بند شي، زمونږ د بټول شي. لکه یو خو عام خلک راوځي که چا کریم وایي زمونږ سره نشته. تاسو یقین وکړئ، زه خپلو مشرانو ته دا وایم چې نن د اخبار فروش کله بیګ هم نشته، چې مارچس هم نشته چې په هغې باندې ځان ته اور بلي.